دا منم چې زمونږ علماء اوسه پورې اسلامي نظام را نه وست ته هم دا وایې چې زه اوټ علماو له ورکم تاسو موږ په دې اسلامي نظام باندې دوکه کوئ چې زمونږ اوټ دې علماو ته لاړ شي او اسلامي نظام اوسه پورې دې په کومه علاقه په کومه صوبه باندې اسلامي نظام راوست دا هر سړی هر عالم هغه دا خبره کوي زما محترمو په رب کعبه قسم نظام هر طرف ته کفري نظام لغړ تغړ نظام په دې پاکستان کې والله العظیم الله د رسول په منبر ناستین چې هغه په دې پاکستان کې راځي کول غواړي زما یا مړ یا به ژوندی زما عزتمندو په دې اسمبلو کې او دغه شان دی اوټونو په دې زما عزتمندو الیکشنو کې دی علماو حصه نه اخیستلی تاسو په دې پاکستان کې دا لغړ تغړ نظام کتلی وی په خپلو سترګو باندې لاړ څه تا سره نږدې دا بنګلادیش دی بنګلادیش په هر اعتبار سره برابر دی خو دلته کمزوري کړې ده چې اسمبلو ته علما نه دي لیږلي در په در خاورې په سر دي در په در خاورې په سر دي والله العظیم خلک په استقبال کې ولاړ دي یو لوی عالم شیخ الحدیث را روان دی څوک را روان دي شیخ الحدیث عالم ټوله دنیا استقبال ته راوتې ده چې وی کتل د ګاډي نه یو ګیره خریلی او زما عزتمندو یو داسې کس راکوشو چې زمونږ د علاقې او امیر صاحب هم ترې نه ښیي او دا شیخ الحدیث دی نو هغه شیخ الحدیث په ژړا شو وایي زمونږ په ملک کې په ګیر او پټکي باندې پابندي ده په ګیرې او پټکي باندې پابندي ده په دې ملک کې د چاپلار په ګیرې پټکي باندې د پابندي ولګوي بیا وګوره څو خو د مدرسې او جومات ته په بد نظر وګوري بیا د علماو کردار وګوره څو خو د په پاکستان کې د محمد رسول الله په شان کې ګستاخي وکړي علما دین د پاره جنگيږي او مولانا فضل الرحمن صاحب هم دا خبره کوي چې زه خپل وس مطابق لګیم وس مطابق چې کله الله پاک مال فل اختیار راکو بیا وګوره چې زه په پاکستان کې اسلامي نظام راولم کني راولم خو چې زما اختیار نشته او زه تاسو نه تپوس کوم چې زمونږ علماو شپ کولی او بوسو کې اوبه تېرولی نو بیا دا زمونږ علما به داسې شهیدان کولی کم سړی خلک شهید کوي چې هغه ورسره خبره نه مني کم سړی خلک ختموي چې هغه د حق آواز اوچتوي که نه زما عزتمندو هرې ځلې د دې علماو سره شروع کوي چې دا علما که اسلامي نظام را نه ولي خو الله پاک به تا نه دا تپوس نه کوي چې تا په پاکستان کې اسلامي نظام راوستو که را نه وستو تپوس به د دې خبرې کوي چې د اسلامي نظام د راوستلو دپاره تا څومره هلې ځلې کړي تا څومره محنت کړی نو حاجي صاحب زه تا نه تپوس کوم دا زما او ستا دپاره د خوشقسمتۍ خبره نه ده دا زما او ستا دپاره سعادت نه دی چې یا الله دا علما ولاړو او یا الله ستا حبیب فرمایلی العلماء ورثة الانبیاء انما یخشى الله من عباده العلماء یا الله تعالی ته په قرآن کې فرمایلیو محمد رسول الله په احادیثو کې فرمایلیو چې دا علما دا زما وارثان دي اوس تا رشته دار پسې څوک ګړې وړې وایي تاله به غصه درځي که نه درځي اوس ته د علماو د انبیا علیه صلات والسلام ورثاو پسې ګړې وړې وی نو په ایمان ووایه تا سره به الله څه کوي او د الله رسول به تا سره څه کوي چې کله ته ورشي زما محترمو په دې بنیاد باندې چې یا الله ما خو خپل اوټ راواخستو دومره مې وسو چې علماو له مې ورو چې دا عالم زما عزتمندو د اسلام دپاره والله زه نن په فخر سره په دې منبر ناست یم د الله په ذات مې دې قسم دا د علماو د سیاست وجه ده دا د علماو زما عزتمندو د سیاست د هغې برکت دی چې زمونږ علما الحمدلله په پاکستان کې سیاست کوي په جګو سترګو سره ګرځو څوک هم دې نوک تم کتلی نه شي نو نن دغه آمین را پاسي او د دې علماو پسې بک بک کوي لګیا والله چې چا مو علماو پسې ردې بدې ویلي دي قسم د الله په ذات باندې یا خو اخري خاتمه په کفر باندې شوې ده یا زما محترمو په کینسر بیماری باندې په داسې غمونو کې اورېدلی هغه ورځ ما پسې یو کس کلیپ کړی ما پسې خندا کړې وه خندا یې کړې قسم د الله په ذات باندې د سعودي عرب د بار ملکونو نه بې معافي وغوښتله او مولانا صاحب ما د الله دپاره معاف کړي قسم د الله په ذات باندې د هغې الفاظ دي وایي دومره په غمونو کې مبتلا یم دومره په پریشانیانو کې مبتلا یم کاروبار مې ایک نمبر زیرو ته لاړو دا د الله عذابونه دي که نه دي وایي ما ته پته لګي چې دا ما علماو پسې بک بک کول په سوشل میډیا باندې د علماو سپکاوی به مې کولو زما نن دا انجام زه اوس د ترا شروع شم ټیم ختم دی چې زما عزتمندو زمونږ د علما ځای په ځای باندې ولې شهیدان کوي ولې ختموي
خو د حق وینا کوي کنه د الله د رسول د پاره आवाज اوچتای صحابو د پاره صحابياتو د پاره ګيري پټکی د پاره جماعت او مدرسې د پاره دی تبلیغ والو باندې اپریشن کولو پر ایونت کې والله د دې مولانا فضل الرحمن صاحب د سیاست د برکت الله پاک تبلیغ والا او ایونت الله محفوظ کړی دی مولانا فضل الرحمن صاحب لاړې او الته ورته کېناستو تاسو زور ګورم تاسو ایونت ته سوای تبلیغ والا او تاسو سوای تاسو د دې خبرونه نه خبر